بل تاسو ته ډیرو ملګرو ته پته ده موجوده وخت کې د یو درې څلور ورځې مخکې افغانستان کې سخته زلزله راغلې او ظاهره خبره ده افغانستان چې کوم مسلمانان دي زموږ مسلمانان رونه دي پښتانه دي او زه کله کله سوچ کوم چې د افغانستان کم خلک دي دا د ډیر وخت نه امتحان کې دي 1977 کې روس په هغه ځای باندې حمله کړې 1988 کې روس سلطنت لري 11 سالي هغه جنگ تیر کړ بیا 1996 پورې چې څومره پورې مولا عمر رحمت الله علیه اسلامي نظام نور اوس خپل کې جنگ جګړې سخت حالاتو کې بیا 2000 نه پس امریکا حمله وکړه 2022 پر غریبانو د مشکلاتونو تیر کو 2021 اخره پورې او زلزلہ راغله اور زلزلہ کې په اوله ورځ باندې کم ریپورټو 9.5 کسان ورکه شهید شوي او ما اوس د یو بابا باندې کلم لیکل شوی دی ضعیف سړی دی غوي زما خاندان 19 کسان ورکه شهید شوي چاکو نو 19 جنازي او چې دي څه خیال دی او بیا غنه زیات افسوس خبره یو مشوم دی تاسو ډیر ملګری کوم سوشل میډیا استعمالي غي ته پته ده یو مشوم دی ټول کور کې تنها پاتې ده صرف یوازې مور پلاری شهید شوی دي ټول خاندان او دا ورکوټه مشوم الله پاک معجزتي تور باندې بچ کړي دي نن وسره وزیر داخله وزیر خارجه غي ټول راغلي خدا د الله کرم دی چې د اسلامي نظام دی د وزیر خارجه وزیر داخله سره ملاقات دسه آسان دی لکه تاسو کې یو سړی ما سره موږ د پس ملوي د لغواړي زموږ د نشته پروتوکول دی وخت راولا او لاړ شو د پولیس دی او د آرمي دی او د سکیورټي دی دا ټول غب شپ ته وځي خدای خلکو باندې حالات سخت راغلو خو یو خبره باندې ځان پوي کی زلزلہ چې کله راشي د الله طرف نه عذاب دی یا عذاب دی یا امتحان دی دوه حالتونه خلینا اوس دا پته څنګه لګی چې دا امتحان دی که عذاب دی کچری در باندې زلزلہ راغله غي د نقصان مالی جنی وشو اور دا وایي چې الله زده زلزلو ته کتل نور خلک نو هغه خلک شراب سکي زنا کوي سود کی غي باندې زلزلې نه راولي زه دیندارم ما مود شته دی او د شته زکات شته حج شته عبادت شته دی غو وجود ما باندې ولې زلزلہ راغله بیا پوه شته د الله طرف نه عذاب اور کچری در باندې حالات راغلو زلزلہ راغله فوجانی او شو جنی مالی نقصان شو او ته د وای چې الحمدلله علی کل حال په دې حال کې زالانا رضیم رضا بالقضاء صفه سلی دی د الله طرف نه بیا پوه شته الله رب العزت طرف نه در باندې یو امتحان هم دی خو انعام هم دی دا بتا د پر د جنت سبب ګرځي الحمدلله هغه مذهبي خلق دي اسلامی نظام دی شرط ذهن کې مدار نشي چې اسلامی نظام دی ځکه ور باندې الله طرف نه عذاب رالو نه عذاب نه دی الله رب العزت د خلکو امتحان اخلي هغه کې ایمان مضبوط دی ایمان اخستو قابل دي ځکه ورنه الله پاک امتحان اخلي صحابه کرامو باندې سخت حالات رغلي سکروټو باندې سملولي ایمان نه دی پرخه پسینه باندې کانی کې خودلی ایمان نه دی پرخه پنسي کړی دی ایمان نه دی پرخه خنجری آر پار کړي نيزه آر پار کړي توري سره ټوکړي ټوکړي کړي ایمان نه دی پرخه دله حالات رغلي دی ایمان باندې بیا هم مستحکمو دی خلکو باندې حالات رالو دا په ایمان باندې بیا هم مستحکم دي ځکه الله پاک بار بار آزمائش او امتحان اخلي او زما او هغه ایمان نشته دی الله پاک ته زما او ایمان پته ده چې دا دی ایمان کمزور دي سني حالات او مې نشي اسلام پرې نه دی ځکه تاسو سره ډیره گزاره هغه باوجود هم خام مسلمانان سخت حالاتو کې دي ټول دنیا نه فندینګ ور باندې بند دي IMF ور باندې کم چې کم بین الاقوامي بانکونو غیر فندونه مجمد کړي دي فریز کړي دي غانه ورته غربت سره مخامخ مشکلات سره مخامخ الته بجلی نشته سہولیات نشته فیسیلیټیز نشته خو سلام دی هغه خلکو ته بیا هم چې دې حالاتو کې غو خپل زندگی باندې الله ناراضي دي خپل عبادت کې خپل زندگی بیا هم الحمدلله دي اور سو وخت پر حالات الله پاک ور باندې دروازې کولاوږي موږ د سب موږ رزق امریکای لاس کې نه دی کنه دی نیټو لاس کې دی نه دی یورپ لاس کې دی چې هغه موږ سری موږ ته رزق ملوي او چې هغه نه به رزق نه ملوي دنیا ته او موږ ته الله پاک داخلي ټول دنیا ور سره تعلق ختم کړی دی بیا الحمدلله تانه خوراک ورته مليږي تانه عزت ول ژوندۍ تیری تانه امن ول ژوندۍ الحمدلله پرو ماته یو ملګری خبره کوله چې کله نه د امارت اسلامي حکومت رغله دي قتلونه مکمل ختم شوي دي او مخکې بروزانه په درجنونو باندې مړي کېدل دا د امن دلیل زموږ تاسو ذمہ داری ده ستا ملګری دی ستا خپل دی ستا رشتہ دار دی یا ملګری پیژنې هلته غوته مالی ضرورت دی خپل سرمایه نه اساسینه لغوندې پیسې هغې ته ورکوه کم قابل اعتماد خلک دي
تاسو پوهیږئ چې زموږ د امانت هغه ځای ته رسولی شي هغې کې تاسو ته رالو تا نه غواړي انفرادي طور باندې یا اجتماعي طور باندې خپل طرف نه ورته هغه چنده هغه تعاون ورسره کوه هغې ته خپل امانت رسوه هغې ته صورت دی الله دې نه کې سبا دا حالات په ما باندې راتلی شي هغه به بیا سټیبل وي هغه به ما نه زیات مالداري زه به بیا غریب یم دا موږ خپله کې مسلمانان ونیو دوی به بیا موږ سره تعاون کړي او تاسو پته شته د مشرانو ته په پته وي چې کله پاکستان جوړ شو پاکستان انتهایی کمزور و دی اسلامي ممالکو چاندي وکړي پاکستان ته راولېږلې چې د پاکستان په خپلو خپو باندې ودرېږي انما المؤمنون اخوه موږ خپله کې مسلمانان وروڼه یو المسلم اخو المسلم یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی موږ به د مشکل حالاتو کې یو بل سره انشاءالله هر قسمت مالی جني تعاون کوو هغې دپاره به دعاګانې هم